बुलबुलो मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना। बुलबुलो मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना। पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना। दा बटोल वाये खा पर एकदम अमनन। बुलबुलो मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना। बुलबुलो मत रो यहाँ आंसू बहाना है मना। पाकिस्तान में रहने वालों को बिजली और गैस है मना। सदर मुहतरम और जमा मुहतरम व मशरान व कशरान, पंजोस काल उशु चिस्तड़े शुम दाला अजीम फजल और मेहरबानी दा चिपहेस हक वैना में सरफा नदा करे। यौ शे पाते हो यौ हदीस बांधे अमल चागा अफजलुल जिहाद कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तान जायर। जाबिर बादशाह ता यो हक खबर कोल दा लोई जिहाद दे। अगर हदीस बांधे अमलम अल्लाह द बोटो से पवख की पूरा करे दे। जमाजीदानो नन 14 अगस्त है और 14 अगस्त द पाकिस्तान द आज़ादाई वरज़ दा 55 काल उशु। उस पदगा वरज़ बांधे अल्लाह पाक पदे मल्क से मेहरबानी करे वा। अल्लाह पाक पेदा मेहरबानी करे वा चे दामल के द अंग्रेज ना खलास करो और मुसलमान ते पलास के वर करो और आगाज द आज़ादाई दा शेखुल हिंद करे हो। आगाज द आज़ादाई मौलाना मदनी करे हो। आगाज द आज़ादाई मौलाना अबुल कलाम आज़ाद करे हो। आगाज द आज़ादाई मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह करे हो। आगाज द आज़ादाई द अंग्रेज़ानो द वरकोलो आद देवबंद नशवे हो। बिया पे खबर के आगाज द आज़ादाई मुफ्ती अब्दुल रहीम पपलजई मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम दी करे। द अंग्रेज द लानत ना अल्लाह दामल खलास करो और मुसलमान ते हवाला करो। अंग्रेजान चितला द पाकिस्तान मुसलमानानो वर्ता वेले चे खपके गई मां स्तासो अर्स जमुंग बसरो चिशम दी संग चितासो गड़ी गई दासे बमुंगम गड़ी संग चिस्तासो खजे मेहमाने बदलता गड़ी दी पकलबुनो के
داسې به زمونږ ښځې ګډېږي. کوم ارامتوبونه چې تاسو په دې 200-300 کاله کې دلته کړي دي ټول ارامتوبونه مونږ یاد کړي دي او دا به کوو. نن بېګاله به کېږي که نه؟ بنګ بنګ مه کوئ، نن بېګاله به کېږي. چا اوږدې اوږدې پوکڼۍ جوړې کړي دي. په ډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګوډای جوړه کړې ده په ډین پلازا. نو هغه د بله ورځ راسې دا کوي. دا نو هغه پلاستیک ګوډای چې مې بله ورځ ولیده، اوس چې د دې کلو نه که ملکان پرونه راسې را روان دي او نن را روان و، نن بېګاله به تشریف پېښور ته راوړي، نو هغې هم ځان سره په ډیټسنو کې ډمان کېنولي دي او مغه چل ورته هلکان هم کوي. د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي، که ښځم دویم سړي ته ودیږي، که خورم بل و سړي ته ودیږي. ولې ګډېږي؟ تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي، دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه. واورئ، په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دې پاکستان ته ښې نه دي. د اسمان ارادې درته ښې نه دي. 2 کاره وکئ، د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ، ښځې کنټرول کئ، ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ. که نه آسماني به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي، تباه به شئ، جاړئ به، هغه عمري زندگی چې کومه ده اب هم تباه شي. نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا ادا کول پکارو چې مونږ یې د انګریز لعنت نه خلاص کړو، او که د الله د قانون مقابله پکار وه. څه پکارو؟ نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې دی خدای ته په سجده پروت وی چې یا الله تا د انګریز د لعنتي قانون نه مونږ خلاص کړو. نن انګریز قانون ستا په پاکستان کې وګوره، په 55 کاله کې یوه فیصله ستا په ملک کې د الله په قانونو نه شوه. تاسو ووایئ چې د الله قانون موجود دی. الله لوی دی که لارډ میکالې لوی و؟ نه، لارډ میکالې زمونږ د مور میړه وکړه. د لارډ میکالې جوړ کړی قانون نن ستا په ملک کې پې فیصلې کیږي، او په 23 کاله کې محمد رسول الله جوړ کړی قانون د خاورو لاندې پروت دی. دا ذلیل قوم چې مردار شي، ناول دا د ښار خلک ملا یو سلور ملواڼې مونږ کور کې راغلی دي، دا ښاریان وایي بجلیګر ملا ساڑے پیچھے چیسکے مار دے. چیسکے نہیں مارنا، توڑے. نن زمونږ د پښتنو خانان چې دي، خانان نه د خر زامن، خان خو به هغې ته وی پخوا چې 10 کسه به په درستخان کې ناسته او 10 به پاسېده. نن خان په بازار ته راوځي
د پردي دکان کاوه چې راغوښتي دلم یو پیاله یې ورکړي او داسې به ګوري او چې په لاره روان وي که نه داسې به ګوري هغه ورځ یو ما ته وایي پلاني ځای ته تللی وم دا چڼي مڼي ملته ډېر وو چڼي مڼي ملسه ویل چڼي مڼي ما لعنت ستا په دې خوله شه چې دا خبره دې وکړه کوم هلک چې په کالج کې سبق وایي هغه ته سټوډنټ وایي که نه د لاډ میکالې انګریزي چې ABCD وایي او 1 2 3 وایي هغه سټوډنټ دی او چې څوک قال رسول الله وایي هغه چڼی مڼی دی دا مردار چې مړه شي دی ټولو ملیانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دوی مردار شي په دې خوله کې ورته متیازې کوئ چڼي مڼي د انګریز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی د انګریز یونیورسټۍ کې چې وایي لا کوي او د قرآن یونیورسټۍ کې چې وایي دا چڼي مڼي لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې همغه خلک به اوس بیا راولئ چې د قرآن سټوډنټ ته چڼی مڼی وایي که نه وایي اوس نه لګیا یئ گڑیگئی اور ځان له برش ورکوئ چې فلانا کھلوسی تے میں جی انچا جی انستا کہ میری اتنی ٹویت نہیں ہو جیسی اس نے تیاری گئی لگے 50 کاله کې ستاسو اصلاح نشوه ستاسو تجربه نشوه همغه چل دی وایي جیتو دی کھوتی اتھے اڻکھلوتی وایي ټول وایي جیتو دی کھوتی جیتو دی کھوتی اتھے اڻکھلوتی خو چې د کوم ځای خره وه هملته ودرېږي نو که بل څه شته هر یو به راپاسي زما وروڼو زه به تاسو له حق ګټم ویل به که نه به ویل دا پرون هم چې جوړ کړي دي دا ګلډانګان دا دغه ده کونسلران داسې رواني خدایم بنیاد وباسه چېرته د سړي دامن به هم شي که نه چېرته به سړي هم شي که نه خدای ته وګورئ سم شي هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړئ عمري او دایمي ژوند ستاسو په کیسهخانه کې نه دی نه په پېښور کې دی دایمي ژوند چې دی ستاسو د خاورو لاندې دی هغې کې به بیا جاړئ وایي ځمکې کلنګ دې زورور دی ځمکې کلنګ دې زورور دی ځوانان خوندې کړې رالیږي تش پالنګونه ځمکې کلنګ دې زورور دی ځوانان خوندې کړې رالیږي تش پالنګونه ځمکې لږ حل به راته وایې ځمکې لږ حل به راته وایې چې ستا لاندې خلک څه ګزران کوي نه ما 3 مړي لیدلي دي 3 مړي 2 مړي مې 300 کاله پس لیدلي دي چې په چهره یې داسې مسکراهټ و تا به ویل راپاسي او ما ته راغاړي وځي یو مړی مې 18 ورځې پس د نوتیې په هدیره کې لیدلی دی راویستو او کلي ته یې وړو ما ورته ډېر څه ویلې چې مه یې وباسئ
ویل نه جي ته غږ مه کوه زم لاړم ورپسې چې د قبر ړومبی تخته یې را لرې کړه په خدای قسم په کرسی ناست یم دومره لړمان ترې راووتل او دومره ویښته وپې او داسې غرار شو چې ما نړه بوټ ووتو په سیکل راسور شم او بجلیګر ته مې ځان راورسول زمونږ قبرونه به د لړمانو ډیپو وي زمونږ قبرونه به د اور تنوري څلور ملواڼو باندې کار نه کیږي او بیا دا ملواڼې چې دا تا ورسره ټول کال ښه روزګار یې او ته مړ شې ملا به دا ووایي چې دی خدای وبخي وبه وایي او سمام پوی کړي دي چې قرآن تلاوت وکړي خپلو مړو پسې بخئ او روټۍ دې دلګانو نه وخورئ او پیسې هم ترې والئ نغدې تاسو خیال راغی داسې وطن دی یا داسې قوم دی نن په دنیا هیبت راغلی دی چې هله BA پاس به الیکشن ته ودرېدی شي که دا د اسلام ملک وی او دا د مسلمان ملک وی دې کې به دا شرط لګېدلی وی چې څوک د قرآن پاس یې هغه به الیکشن ته ودرېدی شي پکار و که نه و پکار چې چاله قرآن ورځي چاله حدیث ورځي چپ شو کړکړو چاله قرآن او حدیث ورځي اب الیکشن ته ودرېدی شي نن چا چې د انګریز قانون نه وي ویلی اب الیکشن ته نشي مطلب یې څه دی مطلب یې دا دی چې انګریز نه وي اب به نشي ودرېدی مسلمان به نشي ودرېدی دا ستا ملک دی یا دا ستاسو وطن دی که زما په واک وی او چا زما منلی تھرو آؤٹ ملک به بایکاټ کړی وی چې مونږ الیکشن نه کوو مونږ د کابل غوندې انقلاب په پاکستان کې غواړو یو طالب به په بازار کې ولاړو ډنډه به ورسره وه مجالو چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوی وی یا هغه بازار کې چا د دکان نه غلا کړی آنند د چا د لاسه غرق نه دي ژوندي دي انشاءالله د هغوی په لاس به الله د امریکې اورمیږم ماتوي څنګه چې الله د هغې په لاس د روس اورمیږ مات کړی نعرہ تکبیر طالبان افغانستان امریکا نن به الله د امریکې غرور ماتوي او شروع پې شوې ده که خیر خو که مونږ یې خپې نه راټینګولې زمونږ په پاکستان کې لویه کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقې کعبه چې ده هغه امریکا ده هلته لاړ شي ورته سجده ولګوي او ورته ووایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش چې راپاسي صدر بش په ملا وټپوي دا مزې کوه بش په ښځه دا ټول پاکستان واچوم تاسو به وګورئ د بش انجام واجپای څه شی دی چې نن ته د واجپای علاج نشې کولی تاسو له شرم نه درځي چې هندو تا سره یو ځای آزاد شوی دی یو لیز ځمکه تې چا وانغسته تا آزاد شوی بنګال تا نه لاړو د کشمیر سودا اوس ټکی لګیا یې د هندو سره چې کشمیر والا خو موږ ته څه مه وایه کشمیر به انشاءالله د اسلام ډیپو کیږي کشمیر به خدای د مسلمان نه بوزي لیکن هر چا سره سزا او جزا به په خپل نیت باندې کیږي
نو زما عزتمندو خدای ته وګورئ او د خدای هغه لویې ورځې ته وګورئ. والله که زم دشمن یم، دشمنم والله که یم، تباه کېږئ، غرقېږئ. خدای ته رجوع شئ، خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړئ. دا ملک په سرکونو لویولو نه راټینګېږي. ملک د غریب سره په درد باندې ټیکېږي. نن هره ورځ بجلی دومره پیسې ګرانه شوه، دومره روپۍ سوی ګیس 10% ګران شو، پلانې 10% ګران شو. خدای ته وګورئ. یعنی غریب سړی به چېرته پکې لاندې هم نه کیني، پکې لاندې. وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن. زدی پکې لاندې نشم کېناستی. ستا بنگلا فری، بجلی فری، گیس فری، محل فری، خوراک فری، گارد فری، د شاهانو ارس فری، او غریبانو پسې دا دکانداران دي. ټوله ورځ پې سړي ګرځي. دا فارم والی دا څه شی دی لکه ایکسایز اینڈ ټیکسیشن، ایکسایز اینڈ ټیکسیشن. هغه ورځ یو راغی ایکسایز اینڈ ټیکسیشن. موزه Who's that? The ګډې زویه. بیا یې فارمونه په کورونو تقسیم کړي دي او په فارم لیکلي دي چې 1 ہفتے کے اندر اندر اس فارم کو دفتر میں داخل کرنا ہوگا. نہ انکم ٹیکس منم نہ پراپرٹی. الله دې نواز شریف په لشیدارو لړمانو وخوړې. اوس هم بیا ګنجی راوګد کړی دی. ګنجی بیا راوګد دی. راتلو سره چپړاسیان کلرکان دی د نوکرونه وویسته، ویل په خزانه بوج دی. نو ما یو غټ سنډا ته ووی مال ورته ووایه چې کور دې د میردین جومات شه، یو 22 ګریډ سړی وباسه، 2000 غریبان روټۍ پې کېږي. کېږي که نه کېږي؟ نو معتبرو له خو ګریډونه اوچته، 15 نه 16 ګریډ، 16 نه 17 ګریډ، 17 نه 18 ګریډ، 18 نه 19 ګریډ، 19 نه 20 ګریډ، 20 نه 21، 21 نه 22، 22 چې شو نو بس په دغو خطو ټیک شو. غریب سړی د کورونو یې سروې وکړه چې 100 فوټه کور دی، فوټوارۍ په حساب باندې به پې باندې ټیکس لګي. نو ته په خبیا دلته کارپوریشن شریف جوړ کړی دی. په دې بار چې ګاډي کې چا ټماټر یا تورۍ او بینډۍ روانې کړي نو د کارپوریشن لارۍ ورپسې ګرځي، ګاډۍ لارۍ کې واچوي بوی. ولې لکه وایي تا په فوټپات ګاډی روان کړی او زنانه نشي تېرېدی. دغه زنانه په تاسو ډېرې ډېرې وجاړه. امین کوي. دا خپلې ښځې هم در باندې وجاړه. دغه زنانه په تاسو ډېرې په فوټپات باندې زنانه نشي تېرېدی. 500 روپۍ جرم ورکړه. د 100 روپو ګاډی او سبزي نه ده او 500 روپۍ کارپوریشن له جرم ورکړه. دا انتها ده د ظلم که نه؟ واورئ، که په یو علاقه کې یو غریب د شپې نهره تېره کړه، زما د خدای په ذات قسمي
چې هغه ټوله علاقه به پې الله جهنم ته لیږي. ټوله علاقه که د چا په حکومت د مشرف په حکومت کې که په پاکستان کې یو غریب اوږې اوده شو د حضرت عمر کار به ورسره کیږي. قسم یې وخوړو چې د دریای دجله په غاړه که سپی د تندې مړ شو نو الله به پوښتنه د عمر نه کوي. نن د غریب تپوس نشته، د غریب پوښتنه نشته. دمره دمره ماشومان د 2 کالو دمره دمره د پلاستیک بوجه یې دلته اچولي او مونږ ته هلته دوکان ته راشي ماما کاغذونه نشته، په سړک کاغذونه ټولوي او هغه خرڅوي. دومره دومره ماشومان د دې تپوس به الله چا نه کوي. مونږ په پاکستان واورئ داسې حکومت غواړو لکه ابوبکر صدیق. نن ته بیعت وشو بیا بله خبره رانه هېرېږي 60% به الیکشن ښځې کوي. 60% 80% به در سره ښځې په الیکشن کې ولاړې او تاسو به ښځو له ګرځئ چې نه زمونږ ترور ولاړه ده او زمونږ ترور ده او خور ده او پلانې ده. 60% دا به در سره ښځې. مفتی محمود صاحب د خدای پاک وبخي ما ته وی ته هلکه الیکشن شوق ولې نه کوې؟ مالې مفتی صاحب په ارام کښېنه، په دغو کې به زه څه کوم پیسې ملای کې هلته به راته دا ځای خوځوي، هلته به زه تقریر کوم بس رانه هر څه به هیر شي. مفتی محمود صاحب داسې وخندل چې سر یې په ځمکه کېښود. ما ته ویل بس په ارام کښېنه توبه م ده تاله به بیا نه وایم، دغو سره به زه څه کوم؟ لا اله الا الله محمد رسول الله. زما دې په دې کلمه قسمي او الله دې د مرګ په وخت کې دا کلمه ما ته نصیب نه کي که زما به د ادنان واله تر اعلی پورې د ملک د حکمرانۍ شوقي نو زه به په 4 مذهبه مسلمان نه یم. زه اوس بادشاه یم، اوس بادشاه یم. هغه بادشاهي نه غواړم چې سبا جواب نشم ورکولی. رحمان بابا وایي وایي ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې، ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې، زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې. او بیړه د غر کا شد اقتدار په خوند ګرځي سر خورې لګیا ہے. ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې، زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې. عقوبت به دې یو خڼ د سینې وځي. په دې ټکي پوه شوئ؟ ته چې هره ګړی غم د سیمه او زر خورې، زه دې هره ګړی وینم چې خپل سر خورې. که چا تله د انصاف په لاس کې درکړه نو خپل خر او د بل اسبه برابر کړې. تو نالت دې هم په داسې منصفه شه چې د حق ته باطل ورته ګذر کړې. بدخواهاو ته څوک نیک نصیحت نه کا، رحمان ستا په غم شریک دی که باور کړې. که په قدر په قیمت بر لوی اسمانې، خودبیني مه کړه د خاورو بندیوانې. میں ویلیو که نه ویلی؟ میں خو چیلې کوي. میں د چیلې بچې هم کتلی دي.
کتل هم ده که نزبانی مرگ شه میں که پا قدر پا قیمت برلی اسمانی خود بینی مکڑا دا خاورو بندیوانی بیچارہ عاجز ور بشی تور تملا کرستم غندی دا دہر پالوانی کم زمان با مزغی مات ریز مریض پریوزی سو بسور پا اس دا عمر تیز روانی دا اجل پا نقارو بدی تاراج کا کد درستی دنیا راج کوی سلطانی مرسلان پیغمبران مرگی خاموش کر چی خلیوی پا سناد رب گویانی داد خام اندیخنا دا کم دلیلا چی ازغی کری پا تماد ریحانی قافلی چی دا یمین شمال بیلیگی اے حافظت بملدکم کاروانی قیامت کے بعد دو ڈلی جوڑیش یو خی طرف تا یو گس طرف تا خی طرف تا با دا جنتیانو ڈلی او گس طرف تا دا جہنمیانو ڈلی بھئی نو حافظ الپوری وئی چی قافلی چی دا یمین شمال بیلیگی اے حافظت بملدکم کاروانی چی اجتناب دا غیرو چارو نا پجوندو نکڑے سفر دی گران دے دا خطر پلار بپندو نکڑے پجوند چی دا رام توب نا دے توبہ کڑی نہیں پجوند دے چی دا ارڑے گڑے سنبال کڑی نہیں دا مرگ نا رستو واللہ چے اوکے بیانی کی لوئی عذاب چه په پاکستان بلازلیگی آب دا خزو دا وجه نازلیگی تباکی گئی لک چه په خیٹا موڑ دے خزای بربنڈا کر په خواب گیر خریلو په دی موٹر سیکل خزی گردولی اس گیری والائی په ما چلتا تیریگی نو موٹر سیکل رو کی خزی تمام خی چه دادے استاسو دشمن نا یو تای چې زو خودم ناغه ورته مې ورکې ګیرو والا نو دا ګیری چې اوس زه ګورم که نه نو ما ته دا خان خبره را یاده شي یو طالب ته ویلي ملا صاحب ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده هغې ورته ویل ما ته پته نشته ولې وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه ښه ده او که ایمان تیر نکو ستا دا د سپی لکای تی خدا نو چې بربنده خزای په موټر سایکل په ځان پسې سوره کړي او ګیرې مې دی ګیرې نه د سپی لکای خدا کنه ده دا چې دی ګیرې نه ونیسم وای نو دا لاس به کله راځي ما کې او ما اوس کمزور یم شم ګرځېدی نه شم دی ګیرې نه مې نیولی ورته یم څنګه چل دی او دا ښځه یې راته ولاړی دا ملک شو چې اجتناب د غیرو چارو نه په ژوندو نه کړې سفر دی ګران دی د خطر په لار به پندو نه کړې په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نه شي په عادتي توبه به خلاص د ګناهونو نه شي سونه سوحا غوندې توبه محکم سوګندو نه کړې حلال حلال گنا حرامو نا پرہیز کا مدام لکد اخ پشان پا دوارو جام نوش خوندو نکڑے تب پورز د قیامت کے بحیران ولاڑے پاغ ورس کے بپدی جب چلندو نکڑے حافظ نور پوسنو یارانو منازی گا پخل غلیم تا چه خواگا پیالا دا قندو نکڑے سبا کوئی انجام بم سی زمادیدانو اغا ملک مونگ پیس قیمت داغا ملک حکمران منلو تا تیار نیو چه کم ملک دا غریب
د جامع او د غریب د ملاست او د غریب د روټۍ پرورش نه دا ټیک ده کم ملک چې د غریب بچی په ځمکه باندې کاغذونه روټۍ راټولوي او په بیا د ننبعي نه روټۍ علي او اوچی خوري او کور ته یې وړي هغه ملک نه دی او هغه وطن نه دی نن مونږ چې یو هغه ورځ یو بزرګ را سره ناست و نو یو خان راغی نه داس وی خان را وی کینو د خوځېږي ولې کی خو خوړې لاندې نه که څه چل دی دا عادت به مونږ نه کله وځي دا شی به مونږ نه کله وځي بس اخري خبرې واورئ نن بیګاله په نشترحال کې به چې څه مهربانۍ کېږي اوس نه ورته زمونږ سلام ښځو ته هم سلام دی او هغه سړو ته هم سلام ټول ورته سلام په دغه بورډونه لګېدلي دي په چوکونو 14 اگست مبارک ہے بمبان ہے 14 اگست د خوشحالۍ شپه ده او که 14 اگست د کنجرتوب او د ډمتوب شپه ده بیګاله به چې کوم ډمتوب په پاکستان کې کیږي الله دې امان راکړي او د هغه صبر ډېر اوچت دی چې د اسمان را باندې نه راغورځوي د هر بغاوت د الله نه به بیګاله انتهای د هر بغاوت نو عزیزانو مونږ دنیا کې دنیا ته نه یو راغلي دنیا کې آخرت جوړولو ته راغلي یو خدای ته وګورئ چې خدای ته رجوع شئ ښځې کنټرول کوي بچی کنټرول کوي ځان کنټرول کوي کینی تباه کېږئ غرق بشئ ماله هېڅ په لاس نه راځي خو الحمدلله چې د خولې د حق وینا توفیق خدای را کړی دی دا مې 50 کاله وکړه او که د خدای دپاره مې کړي نو هغه نه اجر غواړم او که دنیا دپاره مې کړي هغه نه جهنم غواړم او که خدای له مې کړي نو د هغې نه اجر غواړم عزیزانو تباه کېږئ په دې پېښور کې زه وړوکی لوی شوم ما پکې لوی خلق لیدلی ما پکې مفتی عبدالرحیم پوپلزی لیدلی و ما پکې مفتی عبدالقیوم لیدلی و اوس په دې د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم په ځای کې ناست یم او د خدای نه کروڑها شکرونه وباسم چې الله د مفتی عبدالرحیم او د مفتی عبدالقیوم په مصلی راته داسې نعم البدل راکو چې انشاءالله په ټول پېښور کې ثاني نشته او یو دته مې د زړه نه دعا وځي چې د حق وینا دپاره الله دې دله سره د بچو اوږد عمر ورکړي که دا انتظامات راته ده نه کولی دا دومره حق به مونږ چېرته ویلی شو یا مونږ چېرته دا خپل بندوبست کولی شو تاسو خیال راغی خیر ولا غواړو نن به دمتوب په سرکاري پیسو کیږي مونږ دا سټیج او لوډ سپیکرې خیر ولا غواړو بیګا مې دنه پوښتنه کوله ویل 5000 روپۍ په دې خرچه راځي نو دا چندو مندوله چې دې درشي په اخلاص یې ورکوئ خدای مرکه په خبره پوهېږئ که نه داسې ځان نه به جوړه زما علاقه کې یو سړی دی د هغه رانه بیګا چا تپوس وکړو ویل دا څنګه سړی دی
माल 12 बरस कुत्ते दी पूछल नलके दे विच पाई, 12 बरस कुत्ते दी पूछल नलके दे विच पाई, जहां कड़ी तो डिंगी आई जरा न गई डिंगी आई। मलदा द स्पिला कायदा 12 काले च په نچه کې کېدم چې راوي بسې کږی دا بعضې سړی که خیال یې نه کړه د سپي لکۍ وي. نو زه په همدردۍ سره یو اپیل کوم موجوده حکمران طبقې ته، په همدردۍ سره چې د غریبانو په دې ګرمۍ کې د دې بجلی علاج وساته، د دې سوی ګیس علاج وساته، او دا ټیکسونو د دې علاج وساته، معتبر نه اغستی نشي او غریب پسې د ډلې ډلې کوشلي کړي او په بازارونو کې ګرځي. دا درته په همدردۍ وایم که نه ته به هم لاړ شئ کم طرف ته چې جناح صاحب لاړو، صدر ایوب لاړو، یحیی خان لاړو، بوټو صاحب لاړو، ضیاء الحق امیر المومنین لاړو، اوس یې زوی ټوپونه وی لګیا دی. کوم نون مسلم لیگ کې جوړ کو که څه شی؟ ضیاء الحق شهید مسلم لیگ دی کې خوشی هلکه شهیدان به شي. خدای تباه و برباد، ای د خدای په عظیم قهر گرفتار. جماعتونه شهیدان څه کوي؟ قرآن شهید کړی دی، جماعت صحیح ټول قرآن لګیا دی په پاکستان کې خپو لاندې پیمالیږي. ښځې او نر بېګاله د قرآن قوانین به خپو لاندې پیمالیږي. که په دې ځای کې چا د تعزیرات پاکستان د دفع خلاف ورزي وکړه پولیس به یې نیسي که نه؟ او په دې ځای کې چې ښځې ورته را رواني د قرآن په خلاف ورزي وکړه پولیس یې نیسي؟ نیسي یې حفاظت یې که چې مه زنانه ده چې لاس دې پې ونه دا خو راوتې هم دیله ده که نه، دا خو راوتې دیله ده، خپل خاوند یې چیچړ دی. حفاظت یې کوي. او زه چې په مزدورۍ مې چا سره د چایو ګنډه په سایکل تړي، هله قانون یې لاس کې واخیستو، کسټم والا په لینکوزر کې ورپسې ګرځي. خدای ته وګورئ، د خدای لویې ورځې ته وګورئ. تباه به شئ، بیړه به م غرقه شي. زما په خدای قسم دی چې د قبر نه به م د اور لمبې راوځي. بانک شو یا دا مولیان هم دې ته اوزګار دي که نه؟ وایم د دې الله اکبر. یو ملا ما ته وی ما لکه دا ستا مقتدیان خو ټول ارامیان غوندې دي، ته څه چل کې؟ ویل نو زه حلالي یم څه، زه څه چل کوم په مصله؟ زه داسې چل کوم چې زه دا وایم چې علیکم غضب الله، علیکم غضب الله، په تاسو دې د خدای غضب وي د سور زامنو. دا دې طرف ته چې ناست دی او دې بل یو کابلی ملا مدرسې ته روان ما ته ویل چې مولانا صاحب مولانا صاحب خبره وره مال په ارام کښېنه ناوخته دی مدرسې ته ځمه. ویل خبره خو وره. مالې څه چل دی؟ ویلې ولې رانه منډې وې؟ مال تا هغه ورځ د اجړا جنازه کړې ده. ویل نو ما څنګه جنازه کړې ده؟ ځان خو پوهېوه که نه ځان نه دې ویل هند هند جوړ کړی دی ما ته وایي. مال ښه وایه څه دې کړ؟ ویل چې ودرېدم مال چې یو من بوس پاروا د دې دوس. بچیا مونږ هم درته هغه ستړي به وو چې رانه د بخښنې بوی ونه ګورې. بوی تاسو ته نن ملا سپک مدرسو پسې راغلی، مدارس دینیه دا چل به کېږي او مدارس دینیه دا چل به کېږي او مدارس دینیه.
مدارس دینیه به وي د دې حفاظت به الله داسې کوي لکه الله چې د کعبې حفاظت د ابرهه د فوج په ابابیلو کړی اتیان او فوج پې راوستو چې ورانه کوي دا کعبه څوک نه و د کعبې پوښتنې والا قرآن څه وایي الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل په مخوکه کې کاڼه پاتې به چې راوغورځولو اټم بمو پاس نه به وړوکی سورې او لاندې نه به اتي دومره وشلولو په ابرهه چې کوم کاڼې مارغه راوړی ابرهه منډې کې چې دا کار یې وکتو منډې چې یمن ته ورسېدو بادشاه ته ویل چې ما سره خو دا چلو شو مارغان رالو ټول فوج او اتیان یې تباه کړه ویل کېنه مړه مارغان څنګه تباه د پسې مارغه تللی داسې په روشندان کې ناست ویلې دا دی والله چې مارغه ته یې وکته هغه راټوپ کړو په ابراهیم کاڼې راوغورځولو لاندې دا سنبی والا دومره سوری کړه واره ته د مدرسو غم وړې د دې حفاظت به خدای کوي ته پوه شوې د ماتم پټکی خو دې تړلی دی تور ماتم نه دی خوشحالي ده دا مدرسې به م وي دا طالبان به م وي دا دین به م وي دا قرآن به م وي دا نور به یې څوک ټیک شو کم خدای چې لمبر په لمبر مونږ ته ټولو خود هغه خدای به لمبر په لمبر میم راته وښیي ته پوه شوې پاکستان زمونږ ملک دی زمونږ وطن دی مونږ پې فخر کوو لیکن دعا به دا کوو چې یا الله د پاکستان حکمران د ابوبکر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عمر غوندې راکې د پاکستان حکمران د عثمان غوندې راکې د پاکستان حکمران د علي غوندې راکې د پاکستان حکمران او شیعو د امام حسین غوندې راکې چې په قرآن ټول بال بچ او ځان په کربلا کې په یزید قربان کو قرآن د پاره ځان قربان کړی که نه که نه امام حسین حکومت غوښتو قرآن یې غوښتو دغسې قرآن د پاره به تاسو مرسه قربانوئ او مونږ به هم قربانوو اخر کې وای چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه بې میوې به سروې قد خرامان څه کړمه چې اسلام پکې نه وي پاکستان مونږ څه کوو وایه هلکه پاکستان څه کوو اسلام پکې نه چې بلبلې پکې نه وي بوستان څه کړمه بې میوې به سروې قد خرامان څه کړمه چې علاج مې د مرض کولی نشي چې علاج مې د مرض کولی نشي افلاطون غوندې حکیم د یونان څه کړمه نن سبا به تې خالي منګولې درومو که بادشاهي د اورنګزیب او شاهجان څه کړمه د ګناه دریاب لا وکم لویه خدایه زه رحمان به د ماشر په میدان څه کړمه آخري خبره واوره قیامت کې به د الله عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي او ټولو مسلمانانو دا په غور دا یو ټکی واورئ نور تقریر وکوئ او زده کوئ یې که نه کوئ دا یو الله به حاکمي آواز به وشي چې لمن الملک اليوم د نن ورځې بادشاه څوک دی ټول بادشاهان به سرنګون ولاړي آواز به وشي چې لله الواحد القهار د نن ورځې بادشاه هغه یو دی چې نن ډېر په قهر دی د الله به عدالتي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم به وکالتي رسول الله صلی الله علیه وسلم به یو ریټ وکړي ریټ عدالت عالیه کې به ریټ وکړي څه به ووایي وقال الرسول په تاسو به دعوه وکړي
पता सो वक़ाल रसूल या रब्बे इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरआन महजूरा। या अल्लाह दा ज़मा सुमरा कौम च वलाड़ दे खुदा दी बस्ता प कुरान पूरी टूकी कवले दा रिट बदर बांधे प क़यामत के खुदा की रसूलुल्लाह कई नु चे पैगंबर रिट कउन कई और खुदा गुंदे आदिल बादशाही अगर रिट बना मंजूरी का मंजूर बई नुस्तासो बसान जामी द कुरान तजवन न वक़फ़ कोलो बांधे बा प क़यामत के रिट पता सुकी। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। या अल्लाह द खपल लोई शान प खातिर, या अल्लाह द खपल लोई रहम और द खपल लोई करम प खातिर खुदाए प पाकिस्तान के द खपल किताब निज़ाम रावल। खुदाए प पाकिस्तान के द खपल किताब निज़ाम रावल। या अल्लाह प पाकिस्तान के द गरीबानो प हाल बांधे रहम की। खुदाया द गरीबानो दुश्मनान तबाह बर्बाद के। या अल्लाह द अमरीकी गुरूर मात के। या अल्लाह द अमरीकी गुरूर मात के। या अल्लाह अमरीका सरद मरगरो तबाह बर्बाद के। खुदाया तदा जोड़ करे मल्क परवरदिगारा प इस्लामाबाद के। खुदाया ते प इस्लामाबाद के दखपल हबीब प खातिर मुंग की चिकम बेलारी दी। या अल्लाह टोलो ता हिदायत दने कहो। खुदाया जमुंग खजो ता हिदायत दने कहो। जमुंग लुणो ता हिदायत दने कहो। जमुंग बचो ता हिदायत दने कहो। या अल्लाह दा देर खपल मल्क परवरदिगारा प दीन आबाद के। और या अल्लाह चे द मदरसो और द तालिबानो सूख दुश्मनानी खुदाया तवर ता हिदायत के और का हिदायत नहीं और मेगे मात के। अल्लाह दे तासो सुमरा चे दे जलसे तरागली यही खुदा दे तासो टोल शरी मकासिद पूरा की। और अल्लाह दे मुंगा और तासो टोल दा से नेकान की जगह पे राजी की और जमुंगा खैरत पे खुशी। अल्लाह दे उलमा होता द दिन द खिदमत कोलो दे नजियात तौफीक वर्की। अंत वलीयुना फिद दुनिया वल आखिरा तवफ़ना मुस्लिमीना वअल्हिक़ना बिस्सालिहीन।